السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو دوستانو امید دی چې تاسو به ښه نننۍ ویډیو زمونږه د کم حروبو د پاره چې کم نظام راغلی یعنی ابسنت فرام ورک د پاره کم نظام راغلی د غټو مهنو والا د پاره دا ویډیو د هغې باره کې دا اکثر ملګري تپوسونه کوي چې ای عمر بھائی د دې یکم نه پس یعنی د یکم جنوري نه پس د هغه ملګرو ترانسفر کیږي کوم چا پسې چې حروب یا دا نظام ختم شوی دی نو دا ویډیو د دې باره کې دا تاسو ویډیو ټول وګورئ ان شاء الله دې ویډیو کې تاسو سره مکمل ډیټیل شیر کوم ګورئ دوستانو کوم وزارت الموارد البشریه چې کوم اعلان کړی په 24 باندې یعنی تقریبا سکم 2 میاشتې مخکې په هغې کې دا اعلان کړی چې د دین مخکې چې د چا حروب شوي نو هغه د ځان سره نوې کفیل بوځي نوې مؤسسې ته د ټرانسفر وکړي حروب به ختم شي زاړه رسومونه به پې کړي د هغې نه پس نوې مؤسسې ته تنزل کیدی شي اوس په دې ځای کې مسله دا ده دوستانو چونکې اوس د هغې تقریبا 2 میاشتې پوره شوي دي نو اکثر ملګري دا سوالات کوي چې یار عمر بھائی د هغه ملګرو اوس حروب ختمېږي او ټرانسفر کېږي که نه الحمدلله بالکل 3-4 ورځې مخکې 3-4 ورځې نه بلکې پرون الحمدلله د الله فضل سره د درې ملګرو ټرانسفر مونږ کړی پر دې مؤسسې ته او الحمدلله حروب هم ختم شوي دي نو که داسې څومره ملګري خواهشمند دي نو هغه حروب ختم کړي نه خپله نو مؤسسو ته تنزل وکړي زموږ سره رابطه وکړي په کمنټ سیکشن کې تاسو وایي ان شاء الله څومره منډه ترړه زموږ نه کېږي ځان قانوني کوي په هره طریقه باندې نو الحمدلله اوس هم ټرانسفر کېږي تنزل کېږي حروب هم ختمېږي دې ځای کې مسله چونکې د ډومېسټک ورکرز د نو ډومېسټک ورکرز په یعنې سایقه سامل منزلي هغې باندې لا کار نه دی شروع شوی ان شاء الله د هغې لپاره هم د رب العالمین د بهترۍ امید دی ان شاء الله رب العالمین نه دعا ده چې د هغې باره کې هم څه ان شاء الله دغه وشي د خیره سره ان شاء الله دعاګانې تاسو هم کوئ موږ هم کوو لیکن کم چې د غټو مهنو خبره ده نو ان شاء الله د غټو مهنو کار اوس هم کېږي الحمدلله د چا پسې حروبي خپل حروب ختمولی شئ مؤسسو ته تنزل وکئ مطلب په څه طریقه باندې خپل حروب ختم کړئ مخکې دې نه چې بیا نظام ختم شي بیا به تاسو ارمان کوئ نو خپل حروب ختم کړئ ان شاء الله او ځان قانوني کړئ امید ده دوستان ویډیو مو خوښ شوي یوټیوب چینل ضرور سبسکرایب کړئ